بسم الله الرحمن الرحيم. باب خيار الشرط. خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري، ولهما الخيار 3 أيام فما دونها، والأصل فيه ما روي أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري كان يغبن في البياعات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار 3 أيام. فجي بيع بدو قسم یو تویل کی بيع اللازمه، بل تویل کی بيع غیر لازمه. بيع غیر لازمه مطلق بيع تویل کی کوم چې د خياراتو نه خالی وي، نداغي بیان یې وکړلو. او بيع غیر لازمه کی خيارات وي، به یو خيار شرط دی، به اور بسې خيار رؤیت را روان دی، به خيار عیب را روان دی. مری سے من نور الانوار قیاس کې دغه شان حسامی قیاس کې ویلي ذهن کې بم وي چې خيار شرط چی ابتدایي حکم لرمانی وي. کله چې بابا کې خيار وي انه ابتدایي حکم چې بای دی د سمنو او مشتری دی د مبيع مالک جوړ شي دی لرمانی وي ناراضي. به ور بس خيار رؤیت دی، هغه کې ابتدایي حکم راځي خو اتمام لرمانی وي، تام نوي. حکم راضی ابتداءً خلا تام شوی نه. دا دوړه د قاضي نه علاوه ختمول شي، ځکه حکم لا تام نه دی. او به دریم نمبر کوم خيار دیغه ته خياري عیب ویل کیږي، هغه کې ابتدایي حکم هم راغلی تام شوی هم وي، خدای چې حکم لا لازم شوی نه وي، نغه لزومي حکم لرمانه وي. ناول ابتدایي حکم وي، به اتمامي حکم راځي او به لزومي حکم راځي. نو ځکه اول نمبر خيار شرط ذکر کوي، دا معنی ابتدایي حکم لاره دی. به د خيار شرط چې کنه هدایت دا ترڅو چې تسری نه کړي د شرط ترغه نه حاصلېږي، او باقي دواړه چې د خيار عیب او رؤیت د بهر حال حاصلي مشتری ته. حق تسری وکي چې لکه رؤیت بدل نه وي بهم رؤیت وی، که عیب کی وای چې خيار بدل لنی وی وسنه وګوره هغه به ختمي ګل نو رقي صبر الزیر علی مخکې د خیره. تاسو لږ برو ګوري وس زمونږ د حنابو بنظمانی مخکې د خبره شوی مو خيار شرط جایز دی، معتبر دی، خيارات هم ویلو کړه او بایتم خيار شرط جایز دی، مشتری تم جایز دی. او به دې خيار موده به څومره د امام صاحب درای موافق 3 ورځې پورې خيار دی، زیات نه. او صاحبین وی مړه کار څومره باندې راضي شو هغه پورې خيار صحیح دی. عام طور زمون فقها د امام صاحب قول باندې فتوا ورکړي ده، او بعض علماء د ترجیحات کتابونو لدام لیکلي هدایت کې یو شی داسې و چې هغه کې حال دغه معلومېدل 3 ورځې یا د دینه په کم کې پته لګیدل د امام صاحب قول مفتابه دي، او که یو شی داسې و چې هغه په 3 ورځو کې پته نه لګیدل ډېر ورځې غوښتلې نبی د صاحبینو قول مفتابه دي کې به خيار په گزید شم ټیک ده. ورته وګورئ اساني خبرې دي. خيار الشرط جائز، خيار د شرط جائز دي. خيار الشرط دا خيار اضافت د سبب ته شوی، خيار چې داغه سبب څوک دی شرط دی مونږ ویلو کنه، اضافت د علامه د سبب د وسامي کې ویلي. عام طور باندې د حکم اضافت چې کله وشي نو مضاف الیه سبب وي. خيار الشرط، خيار د شرط جائز دی په بیان کې، للبایع تم جائز دی والمشتری تم جائز دی. موده بیان کا ولهم الخيار، دوړو د بخياري 3 أيام فما دونها، 3 ورځې یا د 3 ونه کم. الکه د خيار څه دلیل شته کنه؟ بر وګوره اصل خدا د چې بیع وشوله بس ختم شو، چاتم خيار نشته، اصل لا ده. او استحسانا خيار شرط جایز شوی دی. استحسانا موږ ویلي استحسان 3 صورتونه دی، یو ته استحسان بل اثر وایي چې قیاس یو تقاضا کوي، حدیث یا نص قرآنی بل تقاضا کوي. هلته ټول اتفاق دی چې موږ به قیاس پر یکدو
او استحسان بالاثر باندې با عمل کو. نو استحسان بالاثر وی چې خيار دی جایز شي تاسو ګورئ. یو صحابي حبان یا حبان نوم یو ابو ابي کې خطا کېدلو هغه د نبی له سلام فرمایل چې کله تبای کې نو مقابل دوايا لا خلابه ولي الخيار وثلاثه ايام الګ دوکه موکه بنوي او ما ته بدر ورځې اختیار وي. حدیث سره خیر شرط ثابت شو. وګورئ والاصل فيه ما روي ان حبان ابن منقذ ابن عمرو الانصاري كان يغبن دبدوك كيدلو في البيعات ببيوكي فقال له النبي عليه السلام فرمائل لتا اذا بايعت کله چې تبايع کې فقل دواي چلا خلابتا دوکه بنوي نفي ببي ولي الخيار ما تب خيار وي 3 ايام من درې ورځې الګ درې ورځې نه خو خيار صحیح ده کنه دا خبره مې کړې وا. امام سے وینه دي صحیح ولا يجوز جائز نه دي خيار اکثر منها عند ابي حنيفه اکثر منها زید د درې ورځې د امام سے ابراهيم الله درای موافق او د امام ظفر سے ابراهيم الله قول له د امام شافعي رحمه الله او قول ظفر او الشافعي او صاحبین څه فرمایي وای څومره موده چې مقرره کړه صحیح ده. وقال يجوز اذا سمى مده معلومه جائز دی خيار کله مسمى کی مدت معلومه ولا يجوز اكثر الدوائق اكثرون اكثر خيار به فاعل شي. خجي صاحبانو سره څه دلیل شته په دې خبره چې درې ورځې زیاتی خيارم ټیک دی. وایو کنه حدیث د عبد الله ابن عمر دی اثر چې 2 میاشتو پوری خيار جائز کړو خيار شرط لحديث ابن عمر رضی الله تعالی عنہ انه اجاز جائز کړو خيار الى شهرين تر 2 میاشتو پوری. دای نقلی دلیل شوبره ګوري. عقلی دلیل دا دی چې دا خيار شرط دی د بار دی چې سره سوچ فکر وکي چې ما سره څه دوکه موکه خونه ده شوی چې ځان نه دوکه د فکیلنده دار دی د پاره ده او کله کله حاجت پیش کیږي دیتا چې د ځان نه دوکه د فکول لا په یو ورځ 2 ورځې 3 ورځې کې نه کیږي زید وخت ته ضرورت وي. نو څنګه چې یو ورځ 2 ورځې 3 ورځې ته خيار د دې لپاره چې دوکه د فکی د ځان نه دغه شان زیاتو کوم ده کنه کله کله په دغه 2 ورځې کار نه کیږي. وګورئ ولأن الخيار چې انما شرع د مشروع شوی دی للحاجه الى التروي د لپاره چې د وجه د حاجت نه فکر ته سړی فکر سوچ کې فکر سوچ ته حاجت دی يندفع عن الغبن د لپاره چې غبن دفشي وقد تمس الحاجه او کله بشکی حاجت الى الاكثر زیات مو دیتا فصار كالتاجيل في الثمن دا وې د دې مثال دا چې دی لکه سمونو کې نټه مقرره ول دا به کې جایز زما خویلو کنه چې بیا په سمنی حریم جایز ده په سمنی نیټه داروم جایز ده. امام سی وای ماته وګورئ وګوره اصل دار چې بابا یې خيار میار نه وي بیا خو دې لپاره ده چې بس فلحال وشي باید مبي سمن او مشتری د مبي مالک جوړ شي او خيار کې هونه مالکان کی ندلته اصل دار چې سره خيار وینا البته خيار کې نص راغلی او نص کې صرف د 3 ورځې بیان شوی دی او تاسو ویلي کله چې نص خلاف القياس وارد شي خپل مورد پورې خاص وي دا څه ده کنه دا موږ ماده کې 12 ماده د ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس کم 12 نه 14 وایم کوم شی چې خلاف القياس ثابت وي غیر باغی نور قياس کوله نشي دلته هم نشي. وګورئ ولا ابي حنيفه رحمه الله ان شرط الخيار چې يخالف مقتضى العقد دا هو مخالف دی د عقد د مقتضا عقد مقتضا څه د لزوم دی چې عقد لازم شي او خيار کې نه لازميږي او کوم شی دی قاعده خو صغرا شول کبرا دا کوم شی چې د عقد د مقتضا مخالف یا فاسد وي یا زدا دی فاسد شي ربا یا فاسد کی که خپل فاسد وي او که فاسدون کی بلکې فاسد وي مفسد وي به لاره. وانما جوزنا اعتراض نه به تدریر ورځي ولي جائز کو ومن جائز کو درې ورځې پورې به خلاف القياس ثابت کړي به ما داغه حدیث په وجه چې کوم مخکې موږ روایت کو من بیان کې نص په وجه یعنی استثناء هم جائز کړي نو فیقتصر علی المدته لہذا کوم مده چې نص کې باغی به اختصار کیږي المذکوره فيه کوم چې ذکر د بنس کې وانتفت الزیادت بنفشي برګوري اوس مسله دا د امام صاحب رای خدا شول چې خيار بدري ورځې پورې دي نظر ټیک نه دی خو کچري بای او مشتری
یو لره یا دواړو لره خيار مقرر کو د 3 ورځو نه زیات مثلا 15 ورځې یا 4 ورځې نه به امام صاحب وي چې کدرې ورځو کې دن قصه ختم کړله بس دغه به ټیک ده دغه کوم فساد راغلی ختم کو کنه ا فساد لا پورا جل نه واخه کړي لا څلورم ورځ نه وشرو شوی او کوم فساد چې دغه شانی چې ختمي کې به ټیک ده امام ظفر رحم الله وینجی یو بیر چې شی فاسد شي کنه بس فاسد چې به نه صحیح کیږي تاسو ما په خبره باندې پوه شولې وګوره الا انه اذا اجاز في الثلاث کچري څلور ورځې 15 ورځې شپږ ورځې وغیرہ هغه مده مقرر کړی او به جایز کی پدریو کی قصه ختم کی نجاز عند ابي حنيفه رحم الله خلاف لظفر امام ظفر سب ته خلاف دي دغه شنو یو مسله ده مشهوره د بینکونو کې قرضونه ورکي او وی چې کاله پوری در بس سود ناراضي او کان لچې ټیم کو واپس کړلې سود وتا بس ناراضي او کان لټیم زه دوه وختلو به په تناسب سره درماني سود راځي دغه شان قرض حاصلول جایز دي کنه دي نظم فقهاو لیکلي ک بچا بزان باندې غریب ګمان یا یقین وي چې زبا کان لمخ کې پیسې ور پوره کوم او ما بس سود ناراضي به جایز ده لکه دلته امام صاحب کوم مسله ده خیرم ده کنه فساد لا نه ورغله قصه ختم کړه او که چا غالب ګمان یا یقین دی چې ما په سود غمغه راځي غلب قرض حاصلول چې دي نه دي جایز وګوره خلاف لظفر خلاف ثابت دی امام ظفر تا هو یقول وغوي انه انقض فاسدا دلته د عقد چې کوم دی دا فاسد منقض شوی دی فلا ينقلب جائزا یو بر چې یو شی فاسد شي به واپس کیږي نه جایز کیږي نه اذا الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود 50 نمبر مادم دا ولو د امام سب دلیل واورا لګ بر وګوري دا قاعده د چکلا مفسد راشي خو لا قرار نيني ولا ختم کی قصه واپس ختمي کی لکه ما تاسو ته ویلو تقریبا مخکې او بیره یو سره په احرام ملانه د تړلې میقات کې وردن نشدم لازم شو کنه واپس بار تر وته به احرام وترلو د واپس ختم شو نه رسېږي یو سلیمونس کې داسې کلمه ویله قرت کې چاغه مونږ فاسد شو معنی بدل شوله ور عمده رکعات کې واپس ټیکلو یا ور بسې رکعات کې دغه تلاوت ټیکو واپس صحیح شو مونږ واپس صحیح شو تاسو راځي کنه اوري ولی التفساد شو لا قراري نونی ولې بس دا قاعده ذهن کې کینوي کله چې فساد راشي قراري نینی ولې واپس ختم کی نو بس فساد ختميږي کوم شي کې فساد راغلي وغه به صحیح وي ولأن الفساد باعتبار اليوم كم ده ولو انه اسقط المفسد امام سی وګوره مفسد خو ساقط کو کنه قبل تقرره دا قرار نیولونه مخکې فيود جائزا شی به واپس جایز شي دې مثالونه شته ویاو کنه کما اذا باع بالرقم وعلموا في المجلس الاكبر وګورئ بيع بالرقم پیجنې نو وسنه زده کې نه پیجنې هدایت بيع بالرقم دې ته ویل کېږي زبایما او مثلا ستنم دي دا یوسف مولوی صاحب زما کمیشنی دي گاونډي مې دې څه مې دې بهرحال موده ته پته رچی دا کتاب باندې کوم ریټ لیکل شوی دی په دې مبیا باندې کوم ریټ لیکل شوی دی موده ته پته را هدایت راشي جی دا کتاب بسو دې مبیا بسو موږ ته وایو دې باندې کوم ریټ لیکل شوی هم پاغي دی ما تم پته را زما دي ما چې کوم نور ملګری دی غو تم پته را خو مشتری ته پته نشته دی بې ته بې به رقم ویل کېږي دا جایز نه ده ولی سمن پکې مجهول دی بدل لګي 100 روپۍ دي سمن تعین ضروري دی مخکې بیان شوی وګڼه خدل ته فساد لا قرار نه دی نیولې حکم ادارې کې بده مجلس کې مشتری ته سمونه پته ولګي چې دا روپۍ دي او راضي شو پس به جایز ده او کوم مجلس ختم شو غته لا پته نه ولګي نه به د جهالت سمن بوجبه یا فاسده ده نه رسېږي لکه نن سبا دکانداران کې خیلم وي هغه تبت شیخ لی 100 روپۍ مانی دي بس هغه هغه مجلس کې وی ګورل ریټ لیکل شوی دی بر به لیکل شوی خلک خپل ګوري چې راځي اخلي کني راځي نه اخلي نو عام طور بدغه شي کې مولوی سی بیا ساتي به دکانونو کې خاص طور په یوټیلیټي سٹور کې تبا سامان روالي رسول ته ریټ لګي نو الته مولوی سی ایجاب او قبول نه کیه دی به بشم به رقم هم نه داغه هغه دا چې کله ته سامان راوالي الته ریټ لګي
دغه وخت کې به کیږي نو که باقاعده الفاظ ویل شي خو ما به وي کني به تعتی ته روپۍ کې دي هغه روپۍ چتی کې سامان ته وړي تاسو پیږي دغه وخت کې به کیږي مخکې راځي ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع دای بل وجه دبر وګورئ ور فساد پکې الو چې څلورمې ورځې ته خيار رسیدلې وي عدالت خو یې څلورمې ته ونه رسولو لو بخو د چا د وجه نه چورانه و خورانه لیکنه یار نه دوه وجه شولې یو خدا چې فساد راغلی وو واپس ختم کو یو صورت دا شو دویم دا چې نه به فساد د سره راغلی نه دی فساد په څلورمې ورځ راتللو غل راغلی نه دی اصل کې دغه شان مسله کې د علماء اختلاف دي چې حیثیت دی نو بعضی وی لا فی الحال فساد نشته موقوف دی که څلورم ورځ داخله شو فساد براشي کنو نه با لکه څنګه چې دا دویم دلیل بیانې ده دا غو دی او بعضی وی نه فساد راغله خو قرار نه دی نیولې که څلورم نه مخکې ختم کو بس فساد ختم کو وګورئ ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع فإذا أجاز كشكل چبا جائز کړه قبل ذلك دا څلور من مخکي لم يتصل المفسد بالعقد مفسد د سره سره متصل نشو دا دویم رائے ده ایو رائے خدا و چې شروع کې فساد راغله او ختمې کو پتن لګي زما په دې خبرو پوه شو ایو رائے دا فساد راغله او ختمې کو دویم رائے دا د سره راغله نو ولهذا قيل ووركن وس دلیل د اخر د بار د دویمه خبره د پاره هغه دا چې فساد لا راغله نو هغه د بار دلیل وره ویلې شوی دي چې ان العقد يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع عقد چره د وفاسدي ګاله چې څلورم ورځ کې وجوز تیر شي لا څلورم ورځ نه شروع شوی لا فسادم نه راغله د دې دویمه د پاره ورګېدلو وقيل ينقد فاسدا دا ولدها منقد شوی وخو فاسد منقد وا به ثم يرتفع الفساد بحسب الشرط بغه شرط لري کړ څلورم ورځ پس فساد ختم کو وهذا على وجه الاول دا خبره چې و دا وجه اول ته ولګوه تاسو پیږی کنه یعنی اسقط المفسد قبل تقرره ته ولو اشترى على انه ان لم ينقض الثمن الى 3 ايام فلا بيع بينهما جاز والى 4 ايام لا يجوز الاكبر وغري بل مساله دا خيار نقد ورته ویل کیږي خيار نقد ماته متوجه شي زدي هدايت ته ما هدايت وی کتاب ور باندې را خرڅ کا وای بس مال سید بسو روپۍ شو زور ته ما هدايت کدرې ورځو پورې دراته پیسې راکړلې یا دراته وای کدرې ورځو مې پیسې درکړې درې ورځو پورې خډې راخدا قدر مې نکړلې بس به بنوي دا به اتفاق سیدا بل هدایت راته وی چې لکه کتاب پسلو پیزما شو مال ټیک دا وګوره 15 ورځې پورې د پیسې راکړلې ټیک د کني به فاسدې به واپس ختمو وس دې به څه حکم دی دې به کې وس اختلاف دی توجه جی امام سی وی کدرې روزه کې دن پیسې ورکړي هټ ټیک دا او کدرې روزه تیر شولې پیسې لانه ورکړي دا به ختم فاسد شو کنه راسي امام ابو یوسف رحم الله هم دلته امام صاحب سمرګره دي پتن لګی زما په خبره پوه شوري ان خیر نقد مسله ده ادري روزه کې دن درې روزه نق خیاري کې خټیک دي درې روزو نه چې زیتو هدایت مزو هدایت ته م 15 ورځې ټیم شوتا تا که پیسې د بګرا کړې به به صحیح وی کې نه خپل مبيابه میراکه به به ختمو د دې وسه حیثیت دی دلته د شیخین اور ایدادا کدرې روزه کې دن پیسې ورکړي بس ټیک ده کور نه کړلې به ختمي امام محمد رحم الله وی نه مړه 15 ورځې دي کنه لسی ادي کړی شلی ادي کړی کاغي کې ورکړه بس ټیک ده او کاغي نه خور نه کړی به ختم شي دی به د څنوم خياري نقد دم زمنګ د حنا په بنز باندې د خيار معتبر دی البته چې به کې فرق دی چې څومره وخت پورې معتبر دی اختلاف د ائمه مخکې راځي ولو اشتراک شری هدایت واغسل على انه ان لم ينقض الثمن الى 3 ايام کشری ما نقد نکل ثمن یعنی مشتری نقد نکل ثمن تدری روز پوری فلا بينهم بيع بينهما جازا دا مسله خو اتفاقی ده او کده شي ویلا 4 ايام نو به لا يجوز عند ابي حنيفه وابي يوسف تصبين شولې هم دا مفتبه راي ده وقال امام محمد فرمای رحم الله يجوز الى 4 ايام واكثر به راشوس فان نقد في الثلاث
درې ورځې کې دن ورکړل نو به جاز فی قولهم جميعا به خو ټول په نظم جایز ده دا خبر ما وختي کړی خو به دې ترجمه نه وکړي درې ورځې کې دن ورکړي ټول په جایز شولا اصل بده کې والاصل في ان هذا في معنى اشتراط الخيار الاكبر وګوري دا مسله اصل کې با خيار شرط بنا ده خيار شرط کې امام سے ویلو کنه ټول اتفاق درې ورځې باندې خدره او نزيد کې امام صاحب نه منله خدای ویلیو که شری درې ورځې نزيد کې خود له به درې ورځې کې قصه ختم کړه بس ټیک وي ویلیو کنه دلته د قشان وي امام محمد رحم الله ال تویلیو چې درې ورځې نزيد خيارم ټیک دی او کبه غي درې ورځې نو وخت له قصه به خبر ابرمي دسی وکنه دلته د قشان وي صرف امام يوسف رحم الله رای بدل کړي وره والاصل في ان هذا في معنى اشتراط الخيار اصل بدی کې دا دی چې دا بیا چې دا په معنی د شرط خيار کې دا څه مطلب التم ولي سب حاجتو سړی وګوري چې ته دوګه شوی خو نه مدلتم دی خو خمه دا او به خلم کني واپس به کما اذ الحاجه مست الى الانفساخ عند عدم النقد بايتم خيار دی الګ ورځو کې دن روپۍ رانه کړلې بس به ځنه خرڅوم د سیده لګي چې خياري ورته هغه بشان ده دغه حاجت پیش ته دي چې فسخ کی بيع په وخت د عدم نقد کی یعنی پیسې وته حواله نه کی بس فسخ کی ولي تحرزا عن المماطله دې لپاره چې بای ځان بچ کی د ټال مټول نه بای ته ته ټیم د پیسو درکړې ورا دې نه کړې بس ما خپل مبيع واپس کوا پوه شوي کنه په الفسخ فسخ کې وته اختیار ده خجي فيكون ملحقا به دا خيار نقد دا ملحق شو خيار شرط پوري اشتراط الخيار پوري ملحق شو هغه حکم واغستو وقد مر ابو حنيفه الاصل امام سے خودي کې بخپل اصل تلې دي في الملحق به ملحق وای امام سے بخپل اصل تلې په ملحق به دا مسله چې چا پوري ملحق دا هغه ملحق شو کنه خيار نقد ملحق خيار شرط ملحق نو ملحق به کی امام سے چکم اصل دلتم پاغه معنی تله دي او نفي کړی دي زیادت په ثلاثه على الثلاثه وانی په ملحق به کی ملحق کم شو وکذا محمد هم دغه شان امام محمد رحم الله چې په ملحق به کی کم اصل ملحق کم پاغه تله دي فی تجویز زیادت جائز غنیال تم دلتم وابو يوسف رحمه الله اخذ في الاصل بالاثر وليس اصل چې خيار شرط ولا مسله هغه کې خو په اثر عمل کړو د عبد الله بن عمر رضی الله عنه په اثر معنی څومره وخت پورې جایز و دوه میشته پورې هر چې ملحق د وسنی خیر نقد ولا مسله دي کې قياس ته کېدلی دي قياس وایي چې به صرف د ورځې پورې حدیث راغلی زیات نه وګورئ وابو يوسف رحمه الله چې ده اخذ في الاصل پاس المسله کې اخذ کړي د پاسر باندې او فی هذا او بدی کې په قیاس عمل کړي دروازه پورې بسې وي او فی هذه المساله قياس اخر لکبر وګورئ ولې په دې مسله کې لا یو بل قیاس هم د خيار نقد کېغه توجه هدایت درې ورځې ټیم دې در سره ک روپۍ دې راکړلې خبخه کني ګوره مبيع راکاو روپۍ مبيع بس به پرېدا مبيع باندې واپس سلامه نقیاس پکې دا چې دلته خو شرط پکې د اقاله فاسده لګېدلې ده اقاله واپسی او غم کما اقاله فاسده اقاله پیسې درانه کړلې مبيع به واپس راکړه اقاله ده او اقاله کې شرط فاسد لګېدلې اقاله به الکو چې پیسې درانه کړلې به پیږي کنه به پیږي یو خو اقاله ده بل اقاله کې شرط لګولې اقاله به کلی چې پیسې درانه کړلې او اقاله کې چې شرط ولګي اقاله خپل څه جوړيږي فاسده نه په بای کې د اقاله شرط لګولې او د کم اقاله فاسد شرط لګولې وإليه ما لهم دي تمایل شوی امام ظفر سے بو انه بیان شرط فی اقاله فاسده دا سه بیان چې بده کې شرط ګرځیدل دی اقاله فاسد او اورا او په بای کې چې د اقاله صحیح شرط ولګي بیا فاسد اطلاع د اقاله فاسد وي ناغه وي کې قیاس ته وګورو امام ظفر رحم الله وی دا د خيار نقد د سره جایز دی نه د کې خدا شرط فاسد پکې لګیدل لتعلق بالشرط ځکه دې متعلق د شرط سره دی او اشتراط الصحيح منها او په بای کې شرط لګول او شرط لګول د صحیح منها د اقالین فيه په بای کې دا مفسد عقد لره دا نفع اشتراط الفاسد
به د فاسد قال شرط لګول اولا په طریقه ولا به یا فاسد کنه رسېبي ووجه الاستحسان ما بينا خوجه د استحسان موږ مخکې بیان کړل حاجت دی ورته کنه یار خيار ولور کا حدیثونه ثابت دی قیاس پرې دا وتا قال د قدرین مولا فرمای انتهي مشهور مسألة وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه لکبر وګورئ مسألہ دا چې کله بای ته خيار شرط تو نو مبيع به د بای د ملک نه نوزي مسألہ زده شو اساسانه مسألہ ده وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه من کوي چې ودوزي مبيع د ملک د بای نه بوزي وجه وی مبياله د بای د ملک نه وزي چې بای راضي وي او دلته لا بای نه دی راضي شوی ځکه خو ځان له خياري خې ده کنه نو بای خو الا تام کیږي چې رضا به کی وی لان تراض منکم د بای په تعریف کې موږ څه ویلي دي مبادله المال بالمال بالتراضي دلته ولا رضا نشته نو څنګه حکم لګي او مبيع د ملک د بای نو باسي لئن تمام هذا السبب ځکه تمام والد دغه سبب یعنی علت د بای کله راضي بالمرادات چې کله رضا وي ولا تتم مال خيار او رضات او رضا خو نه تام کیږي چې کله خيار وي خيار چی نه به رضا وي یو سړی ته خيار ورکې عزت سوچ په وکړه چې راضي کیږي او کنه نو تر څو چې خيار وي هغه پورې خو رضا نه ښکارا ولهذا ينفذ يتقو ورکنه نتایج واورا بای د ملک نه دی وته نو بای وشولا بای ته خيار دی او غلام دی مبيع هغه مشتري وړي دي بای د دې جنوي ما آزاد کو ازادي کی ښه ځکه بای ملک دیلا او مشتري کی ازادي کی تصرف بکې کوي کولای نشي ذکر ملک پر دی دي ولهذا دغه وجدا ينفذ نافذي کې تقدبای ولا يملك المشتري او مالک نه دی مشتري التصرف چې تصرف فی وکي فيه بدغه مبيع کی لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير الا باذنه 95 ماده ده دا پردې ملک دی لا وان قبضه باذن البای اگر کی اجازه د بای دی وته خلا بای ختم نه کنه قبضه کړی دی پیسې د بای باندې به فلو قبضه المشتري وهلك في يده في مده الخيار زمينه بالقيمه الاكبر وره مله سی یو قیمت یو سمن ودا مخ کې ویلو کنه مو قیمت مارکیټ والا ریټ ته ویل کیږي بازاري ریټ چې کوم یو سمن چې دواړه بکم باندې راځي شي کتاب هدايه بيو کتاب مثلا په 100 روپۍ ملاويږي مکتبه کې دای مارکیټ والے ریټ دي د قیمت ویل کیږي او ما ته دکاندار ما پیژنګلو مال 500 روپۍ باندې راکو نه دا څه شو سمن شو اوس به وګورئ چې کله ما ته متوجي شي لیکل باندې کوي چې کله بای ته خيار او مبيع د بای د ملک نه نوزي لا بای شوی نه دا او مبيع د قبضه د مشتري کې او هلاک شولا نو موږ به دا څنګه وایو چې بای تام شولا او مشتري دي سمن ورکی بای نه تم شوی نو اوس مشتري باندې څه پکار دي قیمت ورکول پکار دي سمن خو له ورکی چې بای تم شوی فلو قبضه المشتري چې کله قبضه وکړه او هلاک فی دی او د پلاس کې هلاک شول په مدد خيار کې زمينه بالقيمه زمين به بالقيمه جوړيږي وللن البيع چې وينفسخ بالهلاك هلاکت سره ساق ختميږي دا قاعده د مولوی صاحب چې کله بيع شوی او مبيع له د بای په قبضه کې او مبيع هلاک شي بيع مکمل ختميږي دلته کې قبضه بدله د ملک خو له بای شته کنه د څه لکه چې قبضه د بای ده خودم راده چې پلاس د مشتري کوو توان کراله لانه بيع چې وکانه موقوفا دلته موقوف هوا او چې کله یو شی موقوف نو به نافذ وي نو ګوره سمن الا لافذيږي وزاډي راسانه شولا سمن الا لازميږي چې بيع نافذ شوی او دلته لا بيع نه د نافذ شوی نو سمن بنه نافذ لازميږي څه لازميږي قیمت ولا نفاذ بدون المحل ته وسیله مبيع چې کله لا شولا نو بیا نافذه کنه نو بس سمن بلازم شي و یار بیا خواله نافذي کی چې مبيع محل موجود یل ته مبيع هلاک شوی دی یار لاټو پیږي کنه پیږي به څوي ولا نفاذ بدون المحل نو نفاذ خو نکیږي چې کلمال ختم شوی مبيع هلاک شوی وسه نافذه اوس نکیږي لنډه دا د فبقيه مقبوضا في يده على صوم الشراء نو باقی پاتې شوله د مبيع مقبوضه پلاس د مشتري کی پلاس د قبضه د مشتري کی اعلی صوم الشراء په صوم الشراء باندې دا د مشتري په قبضه کې د مبيع مقبوضه ده اعلی صوم الشراء او اعلی صوم الشراء کې چې کله مبيع هلاک شي نه به مشتري باندې قیمت لازمي کې لازم دلته هم څه لازمي کې اوس به د هدایت وي چې اعلی صوم الشراء لا چاته وي تاسو ماته لګ متوجه شئ
یو علی صوم النذر وی یو علی صوم الشراء وی هدایت ما لراله ما ته ویل جی زما کتاب پکار دې کورته وړم که خوخه شلو وابیلو که خوخه نه شلو بس پیرا وړم توجه اوس دې دوه صورت دي یو صورت دار چې باقاعده سمن بیان کی زوته مټیک دا خو دې کتاب 100 روپے قیمت ده دی ول ته صحیح لاړې وی وړل ته هلاک شو دا اوس مقبول علی صوم الشراء ده دا څه شواله لکه چې بیا تام شولا هدایت 100 روپے را کوا سمن برا ثم کم تسمیه شو یا قبره کی اچھا جی غلط شو دی صورت کې قیمت به مرا کی قیمت او بهر حال به را کوي که هلاکه شوی و او که هلاکه کړي و هلاکت او که استهلاک دوه صورتونو کې بچا را کوي قیمت برا کوي دا علی صوم الشراء ده یو علی صوم النذر ده جی دا کتاب مختلفه نسخې را کوړته وړم کم کې خوښ شو به باغوالو وجه سیده قیمت بیان نکي مسويسي یو ویسي قیمت بیان نکي هغه کې حکم دار کې چې استهلاک او تعدیت شوی وضعیته هلاک شوی به خو تاوان دی او کنه به پلاس کې امانت دې که هلاک شوی تاوان نشته تاسو به خبره پوه شولې نو علی صوم شرم ذکر چې باقاعده به قیمت بیان شوی اول ته چې به د مشتری پلاس کې هلاک شي څه لازميږي قیمت نه غیب شانده دا به څه شي لکه مقبوزه پلاس د مشتری کې علی صوم الشراء او باقي کې حقوق وفيه القیمت وینو ولو هلك في يد البائع انفسخ البيع او کچري پلاس ته بایع کی مبيع هلاک شولا او خيار چاته بایع تا زه بایع ختم شيخه ځکه چې بایع شوی او تام وی خيار بکیم نه ولا مبيع د بایع پلاس کی هلاک شي کنه قبضه کی ولتم بایع ختمي کېدل د په طریقه ولا ختميږي په صحیح بایع کی چې مبيع د بایع پلاس کی هلاک شي بایع ختميږي لازم بایع کی وایا او دلته ولا بیا غیر لازم علم دي په طریقه ولا ختميږي ولو هلکه چې هلاک شي بیا بلاست بای کی انفسخ البيع فسخ کیږي انفسخ البيع ولا شعال المشتري باندې سن لازميږي اعتبارا بالصحيح المطلق دلته من قياس کو په صحیح مطلق بیا باندې ال تدقق کاریو پوهیږي کنه پی نو دا اصل کی ولو هلك في يد البيع د دې مسلې بیان کړي خيار شرط والا بیان کړي چې دې کې د بای پلاس کې هلاکه شوله توان به بیا به ختميږي لکه څنګه چې په صحیح بیا یعنی لازمه بیا کې دا کاری مخکې راځي قال ذو قدرین بلا فرمایي وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع الاكبر وګوره اوس که مشتری ته خيارو نو به د بای د ملک نه مبيع وزي کنه او یو جوزي په دې خو اتفاق دی بای ته خو خيار نشته کنه بای د ملک نه وته ها سوال دا چې د مشتری په ملک راغلی دا کنه دا د بای د ملک نه خوته دا امام صاحب فرمای دا ورسته وي وګورئ تا وخيار المشتري خيار د مشتری چې لا يمنو صحیح ده دا نه من کوي خروج د مبيع ان ملک البای د ملک د بای نه یعنی چې کله مشتری د خيار او بای ته نو مبيع د بای د ملک نوزي وجه لأن البيع في جانب الآخر لازم زکا بيع په جانب آخر کې د بای په حق کې لازم شوی دا بای چې د چا په حق کې لازم شي نو داغه په حق کې د بای حکم هم جاری کیږي د بای حکم دار هدایت چې مبيع د بای د ملک نوزي وهذا لأن الخيار انما يمنع خروج البدن عن ملك من له الخيار ورکنا وې د خيار فائدہ خدا دا توجه چاته چې خيار دی داغه د ملک نه به بدل نوزي ندلته چاته خيار دی مشتری ته د مشتری د ملک نه به سمن نوزي ټیک شو هر چې بای دغه ته خيار شته ناغه مبارک دا ویل شو چې دغه د ملک نه مبيع یعنی بدل نه دی وته بدل یعنی مبيع نه دا وته ویل شو نه شو او ته وګورئ وهذا لأن الخيار چې انما يمنع ذا خو من کوي چې خروج د بدل دی وشي د ان ملک من د ملک دا چانه له الخيار چاته چې خيار دی داغه د ملک نه من کوي چې ودی وزي د لغبای ته نشته دی لانه شرع نظرا له دون الاخر وځکه دا خيار مشروع شوی دی د پاره د نظر دغه کس چاته چې خيار دی هغه باندې خیال ساتي دغه د باندې شفقت کوي هغه د ملک نه وزي دون الاخر هر چا بل دی دغه ملک نه خوځي کنه الا ان المشتري البته دا یو مسله د برو ګوري بای د ملک نه قوت د مشتری ملک راغلی کنه دا امام سی وایي مشتری په ملک هم نه راغلی او صاحبین وایي نه کنه یا چې د بای د ملک نه وته دا او مشتری ملک هم نه راغلی به خو په واکه پاتې شو لدا غو نشي کېدلې مشتری ملک راغلی دا
وګورئ الا ان المشتري چې لا يملكه امام سے وې د مبي مالک نه دی عند ابي حنيفه رحم الله هم دا مفتى به راي دا وقال صاحبين فرمى يملكه وينجي مالک شوی دی لانه وجب بیانې چې د باید ملک نه موته دا د مشتری په ملک هم نه دراغلی د په واکه باد شواله د دې څه نظیر شته وای نشته دا نه کیږي لانه د مبيع چې لما خرج کله چې وته عن ملک الباید ملک باینه نو فلو لم يدخل في الملك المشتري کې داخله نشي يكون زائلا لا الى مالك به خو ملک د بای بزایل شي مبيع به د بای د ملک نه زایل شي لا الى مالك ته مالک ته بلاړم نشي ولا هد لنا به ازمن د بار علم نشته په دغه شان مسله باندې په شریعت کې چې د شاب ملک دې مبيع نه وي نه پیږي به ولي ابي حنيفه امام سے وتوای تماته متوجه شي کله مشتری په ملک داخله شي او مشتری ته خيار هم دی وخت هم قاعده ویل چاته چې خيار وي بدل دغه د ملک نه وځي نو سامانم دغه په ملک دي اما بیا هم دغه د ملک تلاړه او په معاوضه کې د یو وخت په یو وخت کې دواړه شي نه د یو ملک راتلی شي نشي راتلی یو ملک ته بل بل ملک ته دا خو نشي کېدلی چې معاوضات کې دی په یو وخت کې د یو په ملک دواړه وزن جمع شي د دې موږ ته ځته موږ د نظیر راوخایو کنه پیږي په پاتې شو لستای اعتراض چې نظیر نشته په واکه پاتې هغه د درخه مکنه اوري ولي ابي حنيفه انه لما لم يخرج الثمن کله چې ونه وتل ثمن ان ملک د مشتری د ملک نه وخت مخکې بیان وشوخه نفلو قلنا کچری منګ وایو بانه يدخل المبيع چې مبيع داخله شول په ملک د مشتری کې الاستعمال بدلانی په خو بدلان جمع شي په ملک د رجل واحد کې حکما للمعاوضه او به د عقد معاوضي حکم هم دا جوړ شي حالان کې عقد معاوضه کې دا کېدل نشي عقد معاوضه کنوي نه به کېدل شي دا غیر پر خپل مثالونه شته ټیم به ولګي ټیم کم دی کنه که بیان کما لکه مدبر دی چا زما مدبر غلام دی د مانه پټکو او د دنه به وتختدلو د غاصب مال قیمت را کوله جی غلام متانه پټ کړو او د قیمتي والا دلته د مالک زما د مولا په ملک دو شي نه جمع شو قیمت امراله عوض دی ور سره مدبر هم لازم د ملک نه دی وته دواړه به جمع شو دلته کې دې شو حق د معاوضه نه ده کنه یار معاوضات کې وایو نه جمع کیږي کنه پیږي ولا اصل له في الشرع شرع کې دې اصل نشته شي دواړه یو زین دي یو ملک جمع شي لان المعاوضه وليس معاوضه لرا شاخ تقاضا د مساوات کې یو د یو شي مالک بل د بل شي مالک ولان الخيار الشرع نظرا للمشتري بل دا خيار د سره بار دی خيار مشتری ته ډیره بار دی چې هغه خیال وساتي د شی مال ټیک دی کنه دی ټیک ډیره بار دی کنه اوس کته مبيع د مشتری په ملک ور ولغه ته نقصان دی څنګه د مشتری ورور دی هغه واخستلو او شرط خيار شرط ځان لې خېده د بای د ملک د هوتلو مشتری ملک تلاړې نو مشتری غریب لا ازادي بنو آزاد شوی پی بای اعلان د غلغه باندې اورور دي آزاد شو پی ځکه چې مالک شو من ملک ذا رحم محرم منه او تقال آزاد شو پی تاسو پیږی کنه نو خيار د دې باري چې هغه سوچ فکر وکي او ځان ته ګټه راولي او دلته الټه پیسراله تاوان رااله ولأن الخيار چې دا مشروع شوی دی نظرا للمشتري چې مشتری ته بګي لحاظ وي يتروى دغه باره چې فکر سوچ وکي فيقف على المصلحه انا دا په مصلحت باندې موقوف وي ولو ثبت الملك دلته ملک ثابت شي ربما يعتق عليه من يعتق عليه ډیر کرته په بدمانی آزاد شي من غیر اختیاره د خيار ومنوي یو تقوا یا آزاد بکلی شي بدمانی مثلا ور پلار به وي بیان کان قریبه هغه دا شي د قریب وي نفيفوت النظر کم مقصود د باره چې خيار مشتری د ورکړل شي وغه بفوت شي او دا صحیح نه ده پوه شولې